السلام علیکم ملګرو. عمران خان نن بیا رها شو. که تاسو ته پته ده د های کورټ کومه جج چې و عمر فاروق، نو هغه هم ویلي وو چې دا غیر قانوني فیصله چې کومه جج کړې وه معیون حیدر، نو دا غیر قانوني ده. نو هغه نن بیا فیصله راغله. نو دلته نن چې و نو تاسو ته پته ده د الیکشن کمیشن کومه وکیل چې و امجد پرویز چې و، نو هغه نن څوکه بانې وکړه او د عمران خان رهایي نن ونه شوه. نو هغه د دې بانې د وجې نه نن عمران خان بیا هم د پیر د ورځې پورې به عمران خان په جیل کې بیا فیصله کېږي، نو عمران خان بیا راازادېږي. بل طرف ته که تاسو سوچ وکئ، نو د عمران خان وکیل چې دی لطیف کوسه هم په لیفټ کې پساو شوی او تاسو ته پته ده نیمه ګنټه و. نو هغه هم دوی وایي چې یو چالو د عمران خان وکیل وی چې دا دومره فیصله نه ده او دا یو 10 منټو کار دی، دا به ختم شي، ځکه چې دوی اپیل کړی نو دا ویل چې 10 منټو کار دی نو دا به ختم شي. لیکن هغه ورته بانې کوي، کله یو بانه او کله بله بانه، کله یو تاریخ نیټه کوي کله بل تاریخ. نو عمران خان د راازادېدو امکانات یې کم کړل. بل طرف ته عمران خان هم په جیل کې چې دی نو وزن یې کم شوی دی. عمران خان ته لږ تکلیف یې خامخا په یو ځای کې سړی ناست وي. عمران خان چې و نو هغه د ورزش به کاوه نو هغه به صحیح و برابر به و. نو عمران خان ته ډېر زیات تکلیف وي او دوی صحیح فیصله نه کوي. که سوچ وکړئ نو زموږ های کورټ او سپریم کورټ هم صحیح فیصله نه کوي. دوی مخکې ویلي چې دا فیصله دومره نه ده، دا به موږ ختمه کړو، په اسانۍ باندې به ختمه شي، ځکه چې د عمران خان چې دی نو غیر قانوني ګرفتار شوی دی. لیکن نن بیا هم هغه بیا پیر ته واړېله د هفتې په ورځ او اتوار په ورځ باندې چوټي، نو د پیر په ورځ باندې بیا ځي. د عمران خان وکیلانو هم یو تحریک شروع کوي چې وکیلان به راغونډېږي. هغه به څه وایي ځکه چې د فیصله صحیح نه کوي. نو عمران خان وکیل هم ډیر زیات غوسه و، کوم وکیلان چې د هغه ډیر زیات غوسه و چې دوی ولي د الیکشن کمیشن مخکې که تاسو سوچ وکئ، نو عمران خان چې کله جیل کېدو نو صرف د الیکشن کمیشن کوم وکیل چې هغه بیان ورکړی او زمونږ د کومه پی ټی آی الیکشن دغه پی ټی آی چې کوم وکیل نو هغه هیڅ هم نه وویل، هغه کې دوی ته نه وویل او صرف غیر قانوني جیل کړی. نو په کار چې نن هم داسې کار کړی وی. د په پاکستان کې قانون نشته، چې کله پکې قانون جوړ شو نو دا به بیا هر څه صحیح، ځکه چې عمران خان چې دی نو یو کیس اوس ختموي او دوی بل لا تازه کوي او چې د عمران خان د جیل نه راونه وځي. ډېر د افسوس مقام دی ملګرو. که تاسو سوچ وکړئ چې کومه یو صحیح کس نو هغه دې څه کوي، جیل ته لیږي، په جیل کې پروت دی. که تاسو ته پته نو د سعودي مشر سلمان هم راته، لیکن عمران خان په جیل کې دی نو هغه د دې وجې نه پاتې شو چې عمران خان کله جیل نه راوځي رها شي نو هغه به راځي د عمران خان سره به رامیلاویږي او د صدر سره به هم میلاویږي. نو هغه دیو عمران خان چې دی په جیل کې دی نو هغه امکانات ختم شو. نو دې وجې نه ملګرو نور اپډیټ هم شته چې لطیف کوسه او د جج خو ډېر زیاتې خبرې دي ملګرو. زمونږ د نوي اپډیټ پکې هم دي، چې نوي اپډیټ راتلل موږ تاسو ته وایو. او لیکن که تاسو سوچ وکئ نو د پیر د ورځې پورې اوس بیا څه ملتوي شو، نو د پیر په ورځ باندې بیا کېږي، بیا فیصله کېږي نو چې بیا عمران خان ازادېږي که نه ازادېږي.